بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قرآن پاک دی آیات کی اللہ جل شانہ فرمائی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتوسو په سړیو کې د نوی چوپلور ده بلکې د الله رسول الله او د اټولو نبیانو کې خاتم النبیین ده او الله تعالی هر یو شی ښه پیژندي. حدیث کی رسی عن ثوبان رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ابو داود حدیث تا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سی مو په امت کې بدري یعنی مو په امت کې بدیرش د ویژغون کې د نبوت دوی کون کې بووي دا بور کې پیدا کیږي دیرش کسون بدوسوي چې درویژغن بووي او د نبوت دوی کون کې بووي او هر یو په دغه کې یای چې زه نبی یم حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خاتم النبیین زه مون بعد به هیڅ قسم د نبی نه رسی. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرساله والنبوه قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي. ترمذی شریف حدیث تا انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایو چې رسالت او نبوت ختم شوه ده پس مون بعد به نو رسول رسی او نه نبی رسی. عن ابي امامه الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم. ابن ماجه حدیث دا ابو امامه باهلي رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زه اخیری نبی او تاسو اخیری امت ته. عن ابي ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اول الرسل آدم واخرهم محمد صلی الله علیه وسلم. کنز العمال حدیث دا ابو ذر رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ابو ذر نبیونو کې اټول اول نبی هغه آدم علیه السلام دا او اټول اخیری نبی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دا. قرآن پاک دغه آیاتونو جوات معلومیږي او بشمور حدیث متواتران صراحتا دا خبره ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دا. څه کومه سلسله د نبوت آدم علیه السلام نه شروع شوې ده هغه سلسله د نبوت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوې ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت دا قیامت پورې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد په ایوي طریقې هم د نبوت د دعوی کولو هیڅ گنجایش نشته ده. څه کوم مسلمان په ځل کې دا خبره راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد نبوت او رسالت څخه گنجایش شته ده نغه د اسلام دایره نه خارج شولو او د دې ارتداد دی واجنه د سړی واجب القتل لا څو پیری توبانوي بسلی نه د سړی واجب القتل د ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری نبی ده. ان دی واجنه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یو سړی په درویغه باندې د نبوت دوا وکي او بل سړی ته وایي چې تاسو سره د نبوت څه دلیل درته دلیل وخیا د څوکونه دلیل وغوړي دا هم د اسلام دایره نه ووتلو. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل کتاب ختم النبوت کامل کې بشمار آیاتونه دسی څنګه دلالت کوي په دې خبرې باندې او سلو حدیثونه اگر دا ثابت ہے چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد هیڅ قسم د نبوت شته ده نه رسالت شته ده بلکې امکان هم نه د بکی پوتی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې په اخیری زمانه کې به درویشغن نبوت دوی کون کې دا به پیدا کیږي او اسود عنسی هغه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حکم وکړلو چې دا تاسو قتل کې د دې خبرې وضاحت کوي چې شریعت کې شریعت اسلامیه کې څو کوم خلق په درویغه باندې د نبوت دوی وکي نو دا خلق واجب القتل دي او څوک چې دي
په درویغه باندې نبوت دوی وکړي او پیروکار جوړ شي هغه هم واجب القتل دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړلو نه بعد امت کې څه په کومې مسالې باندې اولنۍ اجماع شوي ده په صحابه کرامو کې عام مسله د ختم نبوت خلیفه اول اور جانشین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه مسلمه کذاب څه کله درویغه باندې نبوت دوا وکړله نه هغه دغه خبره څه مسترد کوله نه د جهاد اعلان وکړلو ټول صحابه کرام نه صرف د دې خبرې تایید وکړلو بلکې عملی طور باندې په دې جهاد کې شرکت هم وکړلو. اجماع امت په حواله سره مو تاریخ اسلامی مطالعه کوو نو ټول اکابر د امت هغه نه بته د تسلیم ملو شي. 1400 کولا اسلامی دور کې یو دور هم د سینه د تیر شو څنګه کې په دې خبرې باندې علما دی امت اجماع نه وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بل سړی د نبوت په منصب باندې نه فایز کېدل شي بلکې چې چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دوا وکړله هغه مرتد ده او د اسلام دایرین هغه خارج ده. مولا علی کاری رحمت الله علیه په شرح فقه اکبر کې په صفحه 202 کې صراحت سره دا لیږي دعوه النبوت بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر بالاجماع د مو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد سوچوک د نبوت دوا وکي دا کفر ده. بهرحال ډیر زیات علماو په دې خبرې باندې اتفاق د هر زمانه کې علما د دې لپاره مهنت کړې ده او دینه دا معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری نبی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر نشي راتلله. نن متصګورو چې کوم خلک لګیا دي کدنیت په دی زمانه کې کدینت لپاره مهنت کوي د کدینونو مهنت اندغه ده هغه یا یم دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری نبی نه ده بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد اخیری نبی هغه میرزا غلام محمد قدیانی هغه ته بلکې هغه باقاعده په دې باندې کتابونه لیکلي او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد هغه خپل ځون نبی غني او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم قرآن نه بعد هغه خپل یو کتاب ده هغه باندې ان شاء الله تفصیلی غږیږو اخته د الله کتاب یای بلکې په دلایل سره دا خبره ثابت کړیا د پیغمبرانو توهین کړي الیاذ بالله د نبی رسول توهین کړي الیاذ بالله مودي امت ته د نبی رسول امتونو ته هغه د کفر نسبت کړه د الیاذ بالله چونکی مسلمانون نن هغه لا خبرو ته پریدوا فیسبوک او واتس اپ او ګوګل ته او لا چکرو ته پریدوا دغه فدنی نه ځون خپل باندې خبروي او نه خپل بچی ته د خبرې تعلیم ورکړي د سې نوي څه دغه خبرې نه خپل خبر نوي او خپل بچی ته د خبرې سبق نه ورکړه الله د نو کې الله د نو کې الله د نو کې د سې نوي چې تو بچی هم د کدینت د فدنی شکار جوړ نشي ویل څه کله مهنت نه کوي کفر سره چی خو مسلمان به کفیری کنه مرتد جوړي خو مسلمان به شي مرتد به جوړي کنه هغه واجب څه هغه واجب دای چې موته به مهنت نه وی کړه علما په محفل کې خپل بچی نه کینو علما ته مجموع بینونو ترسونه او علما سره مو په نور مجلسونو کې کینونه علما کوم خبر کوي کوم ټیم کې کوي جمعه کې جمعه پوری کوي ټولي خبري ورېدل پکور دي ځکه چې عالم کلا خبر کوي او د قرآن او د حدیث او د خپل د اکابر د تاریخ اسلام پر نه کې به کوي په منبر باندې یو عالم هم د خبر نشي کولای څنګه دین سره تعلق نه لري اسلام سره تعلق نه لري. نن په دې موجوده دور کې ایمونو جوانونو ته دا شوبه پیدا شوه سو علما په منبر باندې کومي خبري کوي د اسلام سره تعلق نه لري لہذا مودي جمعه کې د جمعې المز نه کوو خپل ځون ته په نقصان ورکی دا فدنی کومي روان دي د دجال ولا ډالي به جوړيږي د کې دیني فدنی ولا ډالي به جوړيږي او کبه ته ځون به زور وګڼل علماء ته نه رسي ځون پوي غني او خيار غني علماء ته خبري کوي علماء ته دلایل یي به دلا نو کې د سینوي زخپلا گمراه شي مرتد شي او به کوم اولاد د گمراه شي مرتد شي ویل څه کړه ځون د علماء ته ځون محتاج نه غني سو علماء ته کوم دین خي اسلام خي ته خپل عقل ورکی استعمالي خپل سوچ ورکی استعمالي به بتا گمراه کیږي اولاد بتا گمراه کیږي الله تعالی تاسو مو ټولو ته په دې خبرې باندې ایمان نصیب کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دا هغه نه بعد کې بل نبی قطعی طور باندې بالکل نشیرت لا سوچو کوم د نبوت دوا کوي هغه دجال دا هغه کذاب دا هغه زنديق دا هغه مرتد دا هغه واجب القتل دا سوره پرې څه توبه استغفر نه بسلی شریعت مو د دې خبرې حکم کړی چې داغه او د دې سوره ملګری هغه ټول واجب القتل دي بلکې پاکستان آئین دا خبره تسلیمه کړی دا لیکلی دا سکدینون دا مرتد دي دا زنديق دي دا لعین دي دا واجب القتل دي دغه ته په ملک پاکستان کې هیڅ قسم ته تبلیغ او دغه ته هیڅ قسم ته لټریچر لیکل او د کتابونو لیکل او کتابونو تقسیمول او نه دی بیانونه کول هیڅ قسم ته اجازه نشته ده لہذا حکومت پاکستان څخه کوم مهم وي هغه ته هم د خوښ کو سپېوي زمانه کې کديانو نه د خپل مهنت وکي نه د خپل کتابونو چوب کی او نه د وی لکه کې خپل پیروکار پیدا کی الله تعالی تاسو موږ ټول ته په دې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.